ویلکم بیک جی ګران اوریدونکو ګرانو کتونکو پروګرام رابطه کې ستاسو ورور ستاسو کشر ستاسو بچی الف خان شیرپو یو وارې بیا حاضر دی. ګرانو کتونکو د وقفې نه مخکې چې موږ کومې خبرې ترې کولې په هغې باندې به ستاسو کال ځورو. هغه پروګرام چې اورېدلې په هغې باندې بالکل تاسو کالز کولی شئ. خو دې سره سره ګران اوریدونکو شروع کې یو خبره چې نن موږ یو ویډیو د مخې نه تېرېږي او هغه ویډیو چې کومه ده هغه اس ایچ او اشفاق خان ته کوله او دمکي ورکوي چې پرېږدم دی نه او بیا خلکو ته پکې دا وایي چېرې لارې کوڅې صفا ساتئ یعنې کورونو نه مه روزئ او هغه سره زه مقابله کوم. د پولیس دغه موقف دی چې دا یو سمګلر دی منشیات فروش دی او په ده باندې یو شمېر دپې هم ورکړې شوي دي. په دې باندې به خبرې ترې کوو چې زمونږ په دې سیمه کې دا خلکو دونه د ازمري زړه څنګه ومونته چې هغه ریاست چیلنج کوي، هغه سکیورټي فورسز چیلنج کوي، هغه پولیس له کولو دمکې ورکوي، پولیس ته کنځلې کوي، پولیس ته ردې بدې وایي، چوکۍ سوځومه په چوکۍ ورځمه او هغې ته د ښځې او د بچو کنځلې کوي. نو دا نه یوازې اکوړه خټک کې نن دا واقعه راغلې ده بلکې دا په 400 کې په تنګي تحصیل کې هم موږ ته دا مخې ته راغلي ده. بیا دومره غټه خبره چې هغه پولیو مهم چې هغې دپاره حکومت یعنې ریاست ډېر زیات ستړی کوي او هغې دپاره 15 ورځې دا پولیو مهم روان دی. په هغې کې څومره پولیس والا شهیدان شو، په هغې کې څونه الچوي شهیدان شو او د هغې دپاره هر ماښام چې کوم دی یو میټینګ کېږي. حکومت وایي چې دا ډېر مهمه منصوبه ده او بچي چې کوم دی هغه د معذورۍ نه بچ کېدل دي. اوس په دې حالاتو کې د یو سړي مسله وي او هغه سره له 20 عوامو وي او هغه یکدم دا خبره کوي چې یاره خو زما دا مسله حل کړې نو ډېره ښه ده، خو نه یې حل کړې نو زه ماشومان دې معذوره شي زه نه ورکوم ماشومان له پولیو څاڅکي. نو دا خبره مخې ته راځي او بیا چې کله مذاکرات وشي په کوم انګل باندې وشي یا دغه خبره ومنل شي او بیا یکدم وایي چېرې دا پولیو څاڅکي خو ډېر مهم دي. په دې دواړو اړخو باندې لږې خبرې ترې کوو. ستاسو کالز به خو مخلو توپان صاحب څه به وایې دې دواړو خبرو ته کوم لګوي؟ علب خان وایي دا کوړي خبره چې تاسو وکړه اشفاق خان چې دلته 400 کې هم پاتې او ډېر بهادر او ډېر نډر، بلکې زه خو ورته په هغه نظر ګورم چې مطلب دا دی په 400 کې 3 چې چوګان داسې پاتې شوي دي چې هغه ډېر بهادر ډېر نډر مطلب دا دی او د چا پروا نه راکړي چې په هغې کې مطلب دا دی طارق سهیل او اعجاز آبادی یا اشفاق خان په دا قسمه پولیس افسرانو باندې فخر کول پکار دي. داسې هم پکې شته چې هغه ادارې دپاره نقصاندست دي، د خپل ذاتي مفاداتو لپاره پوست استعمالوي. خو د برغه مغه که تو ګورې نو تاره تنګي خبره مو کړه. بعضې ځای کې پولیس ډېر د کمزورۍ نه کار اخلي چې په څه د مصلحت ښکار کېږي، د دباو ښکار کېږي، څه وجه را چیلنج کېږي مختلفو موقعو باندې. مطلب دا ترې تنګي خبره کوي نو دا یوازې پولیو کې نه ډېرې ویډیوګانې داسې مخې ته راغلي چې په هغې کې پولیس چیلنج شوی دی. خو پولیس دغلته د خاموشۍ نه یا د مصلحت نه کېدی چې د افسرانو پکې خپل دا دغې چېرې لاړ نه ډر څه صورتحال پیدا نه شي. خو زما په کتابونو کې پولیس دغلته ډېره د کمزورۍ مظاهره کوي. تر کومې پورې چې دا کوړي خبره نو دا خو کولو اعلان شوی دی او غالبا په لوډ سپیکر شوی دی، په جومات کې شوی دی، سره د سپلو جومات ته سره د سپلو جومات ته تللی دی، ټوپک دی ورسره او کولو هغه ته مطلب دا دی چې ما خپل ځان سنبال کوم، ما کډه یوړه او ځان تیار کوم، مقابله کوم، بچي دې سنبال کا. نو دا دغلته مطلب دا دی چې ډسټرکټ نوشیره چې دغه کومه اشفاق خان کومې تاڼې حدود دي نو هغه ډسټرکټ نوشیره ده. نوشیره پولیس له پکار چې مطلب دا دی دا خپل زوړ روایات مطابق کم چې د اشفاق خان روایات دي د بهادرۍ مظاهرو کې او بالکل دا قسمه خلکو ته دا مقور نه کړي. موږ دا نه وایو چې قتل دی کی مړ دی کی ډېرې پوري ګرفتار کړي او د خلاف د قانوني کارویو کې که د خلاف قانوني کاروي چې نو هغه هم ډېره سخته سزا ده. ځکه چې ته سکیورټي اداره چیلنج کوې نو دا ته سټیټ چیلنج کوې، دا ته ریاست چیلنج کوې او ته مطلب دا دی جرایم پیشه مې که ته منشیات خرڅه که ته مطلب دا دی چې نور غیر قانوني کارونه کوي چې هغه جرمونو سره تعلق ساتي، لا اینډ آرډر سره تعلق ساتي. که فرض که د اشفاق خان ده سره زیاتې کړي د سره دا لار ودرېد د هغه خلاف ته عدالت ته تللی د اختیار د له چا ورکړی چې دې مطلب دا ځي او بیا د جومات بې حرمتي هم کوي، په لوډ سپیکر اعلان کوي، سره د سپلو سره ځي، ټوپک سره ځي،
نو د دې چې څانه بل مطلب تاسو چې کوم خبر وکړه لکه توپان صاحب اوس خبر راغی دی وخت کې مشفاق خان چې کوم دی د یو منشیات پروت سره چې کوم دی په مقابله کې پدلی صوب خان غورپخانی او دغه چې ونو غورپخادوګي دغه خادوګي دی دا بل دی دا غورپخانی دی په پولیس مقابله کې چې کوم دی نو هغه سره مقابله وا او پاغي کې چې کوم دی نو مړ شوی دی دا دین ملک مخ خان به تاسو خبره کوي دا مشهور منشیات پروش ته او څوک ډي سپي ریمانه دا ډي سپي نومیر شو خو دا ډي سپي په نگرانۍ کې دا پریشن زید علم خان زید علم په نگرانۍ کې خو د د پاره د اشفاق خان د پاره د تم جرأت چې کوم دی شجاعت چې کوم دی باقاعده نوم هم تلو بد مرغه غنوم پاتې شو کې پښتونخوا نه به یو پولیس چې هغه بجوندی وي او هغه تبا د بادرې تمغه ملاویږي دا سهیل خالد په وخت کې چې کوم دی نو دغه تلو دلته هم ډیر کار کړو بهرحال پاتې چې پاتې شو د چارته د خلکو لپاره دا یو دغه و چې نوم لاړ اوس په سیاسي وجه پاتې شو یا چې پولیس افسرانو مخالفت وکړو او خدا نوخار کې داري سو کال شو کنه په مختلفو تاڼو باندې سې چو پاتې شو چې کومه تاڼې ته کې سې چوګیرته کړې دي نو الته کې چې کم دنو خلک ستاینه کوي اول ترې منشیات پرو چې کم دنو ختم کړي دي الته نه اجرتيان ختم کړي دي الته نه هغه زورور خلک چې کم دي دا غي مخه نیولې ده نن ترازی په جمعات کې چې دا زتا سره ډیر زیاتې کړي دي زه معاشره بیا دا وایي کنه طریقې کار شته کنه هډ اف د ډپارټمنټ مطلب دا دا غره پاتې دي پاغي پایاري د سو مقدمه په مخ دا غره پاتې دي سپیشتا ډي پی یو شته کستا خلاف غیر قانوني کار شي نو ډي پی یو ته بری کمپلین ته کې وبدل ډي آی جی ته بری کمپلین ستا غلطه دنده بندو منو ته بیا ته مال دمکی راکې الان کې ادب خان به د اشفاق خان چې ثانه دغه ګورو په کومه تانه چې اتفاقی کنه نو هغه د شریف خلکو او خصوصا د غریبي طبقه زیات شریفانان چې دا ګوري د غریبه طبقه مهنت کش طبقه چې په دې خلکو په زړونو هغه راج کی ځکه چې کوم علاقې ته لاړ شي نو هغه په علاقه کې د جرایم بدمعاش ته پاره د بتخور د پاره د قبضه مافیا د پاره د منشیات پروش ته پاره او د بتخور د پاره اشفاق خان بس کوي نو ناسور دی دغه خلکو د بل لکه د غریبي طبقه سره تعلق او د یو پسمانده علاقې سره او داري په کم وخت کې لکه سم ځوان دی لا وادیم نه کړي ښه چې تا ته پته او په داسې حالاتو کې چې کم دي نو جنگيږي هغه وی واده نه کوم وی واده کوم نو بیا چې کم دي د مقابله نشم کولای د خلکو سره کنه هغه سي ځان ته ګوري یو مشه نو بس دا غره پر کومه تانه کې چې دا غده نه بدليږي اعلان کې بدلی دا رولز دي خامخا به ته چې سرویس کې نو کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې خو چې د کم ځای نه دي دا علاقې خلک رو دي مطلب دا افسرانو سره میټینګ هم کوي مظاهره هم کوي نو دا هغه کې خپل هم دغه کمال دی چې په علاقه کې جرایم پیشه سړی نه پریدي او دا سیسي چوکان ډیر کم ملاوي خو دغه سیب ته زه اریانه ما چې ته داسې سړی له دمکی ورګي ول لیډي ستا په ځل نو خار کې چې کم دي په سونه تاڼو پاتې شو نو ته ولګ د تاڼو کې ریکارډ وګوره کنه چې خیر علي خان به دا په دا پته نه چې دا سړی دغه وخت نشه کې وته مستی کړي دا په ځان کې دا زور نه لید ګوره ریاست چیلنج کول یو د ریاست یو اداره چیلنج کول دا ډیر ګران کار دی دا ډیر کیسونه مخې ته راغلي دي د تاکالم یو واقعیا چې و بیا رستو ما پیغوستي دا غې نه مخ کې بلم رستو بلم یو وقوع شو چې بیا رستو ما پیغ دا بعد وخت کې سړی په ځان پی نشي یا په نشه کې یا په جذباتو کې راچی خو چې کله گیر شي کنه ګوري ریاست سره نه کیږي دا لکه یو فرد دی او په فرد کې بیا کم چې د پولیس ریپورت ته چې جرایم پیشه مشهور منشیات پروش دي نو دا قسمه سړی نه سټیټ له دمکی ورکولی شي دا خو بس په دې نه چې ترا چې په لوډ سپیکر باندې مطلب دا اعلان وکړه او بهرحال دغه کس له مشوره ورکو چې پولیس ته ځان حواله کړي خپل بیان دغه کا دې کې خیر محفوظ به پاتې شي محفوظ به دا پاتې شي چې لکه خامخا مطلب دا چې کدی په پولیس لس کوي نو پولیس خو به جوابي ډس کوي کنه نو پاږي کې به نقصان د ترسي ځکه چې چرته د یو سایډ نه یو ټوپک او د بل سایډ نه شل ټوپک کنه بیا یو ریاست یو اداره لکه پولیس یو اداره دا تا ته خو به ګوري نه چې ترې پیډه د کې ور تا ته ګوري خطو بل سر دغه پولیو مهم او بیا دغه اوالی ورکول او بیا وایکاټ کول دغه ته په کوم نظر ګوري یو خو به حیثیت ته مسلمان خبرې کنه یو خو په داسې چیزونو کې قسم ته ضرورت نشته لکه دغه کم کس چې کم چا چې د اعلان کړو نو پاغه د یو سیاسي جماعت لیبلوم لګېدلی دی دا دغه علاقې یو منتخب نمایندم پاتې وو نو داسې کس لږ زیات تر مذاکراتو ته ترجیح ورکول پکاري د مسایلو حوالو سره په دمکو په شکل کې نه دې کې بیا راغی قسم کوم ویډیو چې مخې ته راغلی وه
نو په هغې کې د قسم ذکر و نو بیا نو پکار قرآن مجید لاس کې دی بحیثیت ته مسلمان ته قسم وخورو بیا حالان کې اوس پول یو چې ده نو دا ستا د ریاست پالیسي ده چې دا موږ پر پولي نو پاک ملک ګرځي دې لپاره مطلب دا دی چې تاسو په خپله مو وي دې لپاره سانه پولیس والو قرباني ورکړې ده سانه د هیلث ډپارټمنټ اخلي کارو قرباني ورکړې ده مختلفو ځایونو کې په اټیک کېږي پولیس والا پکې شهید شي د هیلث ډپارټمنټ یا د پولیو ټیم لکه پولیو ټیم هم اکثریت پکې هیلث ډپارټمنټ څه پکې رضاکارم وي څه پکې مطلب دا صرف په پولیو ټیم کې ډیوټي کوي او زنانه ذاتي او هغه مطلب دا د دغې ګولۍ ښکار شي او وفات شي نو ډېرو خلکو په دې کې قربانۍ ورکړي خو ریاست چې کوم دی هغه خپل مقصد خپل میشن سر ته په دې رسوي چې دا ډېره خطرناکه بیماري ده دا پولیو دا مطلب دا انسان مطلب دغې بیا کار نه کوي د عمر دپاره ته معذوره پاتې کېږي نو دا یوازې پاکستان نه ټولو ملکونو دې خلاف چې کوم دی نو جدوجهد کړی دی او دا میشن په هغې ملکونو کې کامیاب شوی دی ځکه په هغې ملکونو کې مطلب دا دی د پولیو دغه نشته پیشنټ نشته په پاکستان کې مطلب دا دی چې که ته مخکې فګور وګورې اوس خو خلکو کې ډېر شعور پیدا شو مخکې زمونږ خصوصا په پښتنو کې مطلب دا دا یو دغه به چې دا د انګریزانو پالیسي ده او موږ کمزوري کوي او موږ دا کوي او موږ هغه کوي خو بیا مطلب دا چې حکومت دې لپاره شعور پروګرام سره سره محراب هم استعمال کو علماو مختلف ځایونو کې مطلب دا ویډیوز مخې ته رالل چې د علاقې مفتي صاحب چې کوم دی هغه چاته پولیو او قطرې ورکوي بل یو غټ علم چې کوم دی چاته پولیو او قطرې ورکوي دغسې ډیپټي کمشنر او دغسې ډسټرکټ پولیس افسر او دغسې د علاقې ایم این ای ایم پی ای نو په خلکو کې لږ شعور پیدا شي چې بی دا خو بیماري ده دا خو زما د بچي مستقبل تباه کوي توپان صاحب یو بل الزام دام لګېدلی چې دې ته ډي سي ته پکې 1 کروڑ روپۍ پاتې کېږي ډي پي او ته پکې 1 کروڑ روپۍ پیدا کېږي دې نه مخکې چې کوم دی نو په ګلشید خان ډي اس پي باندې یو الزام ولګېده چې هغه د څو ورځو کې دا هغه چارج دومره وخت نه کېږي چې هغه 1 کروڑ روپۍ چې کوم دی پیدا کړي په دغه علاقه کې ایسپروش هم ډېر زیات دي او ډېرو خلکو پولیس والو ته هونډه ګاډي او ډېر داسې دغه کېږي کېدیم شي خو نشي کېدی نو په دې کې بیا قانوني لکه زه په ته الزام لګوم نو لکه دې به څه جوازي نو علب خان وی الزام بیل شي دی الزام خو به زه وایم چې علب خان کې دا چل دی خو که ما سره یو سړی کښېني او ما ته وایي چېرې په کوم بنیاد ته دا خبره کوي او بیا زما په خبره کې وزن نی حالان کې دا یو خبره حقیقت ته چې ډېرو پولیس افسرانو مطلب دا دی چې ستا په تحصیل تنګي لکه زما تعلق تحصیل 400 سره ستا تحصیل تنګي سره دی د بعضې ډي اس پي خلاف د بعضې سی چوس خلاف دا راغلي دي چې د دغې خلکو نه ورته ډېر زیات فواید ملو شوي دي خو هغې خلکو یې نه هغه ډي اس پي تردید کړی دی نه هغه سی چو تردید کړی نو دې نه دا ثابته ده چې هغوی مراعات اخیستي دي ځکه تردید نه دی کړی که نه نو خو تر کومې پورې چې د بېجای الزام تعلق نو په هغې خبرو کې وزن نه ډېر زر مطلب دا بیا ثابتېږي چې دا خبره غلطه په دې جواب نشي ته 1 کروڑ روپۍ ته د میاشتې پاتې کېږي چې د پولیو نو په پولیو ډېره زیاته خرچه کېږي خو دې کې لاندې خلک غر کي ګوره ته که د دې برف دغه وګورو نو افسران نو په کومو ګاډو کې ګرځي حالان کې قرباني چې ورکوي لاندې ټیم ورکوي هغه به لیډي هیلث ورکري په پولیس کې به هغه کانسټیبل وي زیات نه زیات یو علاقه به داسې چې هغه به ډېر سیریس نو هلته به هیډ کانسټیبل یا تانیدار سره 2 سپان په ډیوټۍ وي که نه ګني زیات نه زیات مطلب دا په د علاقو کې چې مونږ ګورو نو پولیو ټیم والی او کانسټیبل یې ورسره قرباني د ګولۍ ښکار کېږي د ظالم د دغه ټیرریسټ کوم چې د پولیو مهم دشمن دی د هغه د ګولۍ ښکار کېږي چې نو یا به کانسټیبل شهید کېږي یا به مطلب دا لیډي هیلث ورکره شهیده کېږي خو پیدې چې د دې کوم دي نو دا حقیقت دی چې پیدې مطلب دا د دې زیات تر چې کوم دي نو هغه د ګریډ 19 او د ګریډ 20 او د ګریډ 18 آفیسر کې چې کوم راځي نو دغه خلکو چې کوم مراعات وګوري کوم ګاډي استعمالیږي یا کومې مطلب داري بیلونه پاس کېږي د تیلو په مد کې یا د نورو خرچو په مد کې د اډورټایزمنټ په مد کې نو د هغې زیاتې پیدې آفیسر ته وي لاندې خلکو ته نه وي صحیح ګران اردوونکو 65 صفر 93 زموږ د ټلیفون لیکر ستاسو کال زه مخلودین مخکې موږ افغان مهاجرینو باندې خبرې وکړې په هغې تاسو څه خبرې کولی شئ نور تاسو څه وایئ نو بلکل سره شریکولی شئ هلو السلام علیکم وعلیکم السلام
السلام علیکم ورور څنګه چل دی تاسو توفان شاته سلام ډیره مهرباني جی مننه خوشاله اوسئ نواز ضلع مومن سفرینا جی اسف نواز صاحب څه به وایي یاره زه به په پوله باندې دغه دی که نه نو پروګرام خو دې نه مخکې مې یو ګنټه وکړو افغان مهاجرینو تګ ته په کوم نظر ګورې یاره بالکل دا خو یو ښه اقدام دی له افغان وروره خو زه دا ریډیو ډېر زیات اورم د افغانستان خبرونه چې دلته اورم هغوی تاسو آیا دا حقیقت شته دی چې یو خبره هغوی کوي ډېر زیات زړه او فریاد کوي وایي زموږ افغانستان د پاکستان عسکر دي کوم وایي دوی د موږ نه دغه ګاډې ماډې واخېسته او عوامو ښایي وایي دوی د موږ نه سامانونه ستانه کړل ډېر زیات ژړا او فریادونه کوي ډېر زیات ژړا او فریاد کوي پوه شولې ښه اقدام دی چې لا چې پوه شولې ټول نو مونږ خو چېرته ونه دي چې چا نه څه واخیستل خو پته نه لګي چې دا ګوره دا اوس هغه غلط بیاني کوي که نه دا 40 کالو هغه مینه چې کومه ده په اوبو لګوي بالکل دغه رنګې ده بل طرف ته بل چې ما اورېدلی شاته پروګرام دی سهار د 9 بجو پورې هغه ویل چې دلته خبیر خلکو سره کشتونه اچولو پیسې یې ویوړلې او ډېر قرضونه یې ویوړله د خلکو نه پیسې یوړئ ډېرې زیات یې ویوړلې له افغان وروره او بله خبره دا ده پولو باندې خبره ده له پولو ګوره له افغان وروره که دا موږ ته پرې میلاوېږي په خدای کې نو که دا موږ ته په پیسو میلاوېدلی که نه نو موږ به بیا اخیستلې لکه نن خبره ته کومه موږ لونه کوو خو نن به په دغه تمو ما راغلې او پولو ما راځي به اواز یې راته وکړه پوه شولې کور ته رال والله چې 2 بچي مې او لور مې کړل اخر چېرته اوبه یخې اوبه مې په وس کړل او ډېر چې دغه مې ورته وکړه خو بس حالان که هغوی بس بیا یو شی هم نه کوو چې کوټې پوس یې زه م ورسره هغه په مینه محبت مې خپلو بچو له دغه ورکړه په خندا خوشحالۍ باندې رخصت مې کړه صحیح اوله خپل وروره که دا موږ ته پرې میلاوېدلی که نه والله چې په پیسو میلاوېدلی که نه پوه شولې دا بیا ستا زما غوندې د غریب سړي د وسه بغیر وه صحیح ډېره زیاته مننه آصف نواز صاحب خوشحاله اوسې ډېره مننه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب څوک کوم ځای نه سعید افریدي باړې نه هرکلی درته وایي څه به وایې ډېره زیاته مننه تا د افغانستان خبره وکړه که نه جی نو په د حیات آباد کې یو مشهور مارکیټ دی نواب مارکیټ ورته وایي که نه نو په هغې کې یو ورځ داسې کار وشو چې دوکاندار د دوکان مخې له سامان ایښی و نو هلته یو پي ډي اې اداره ده راغله او سامان د یوه لله ته ورکړه که نه نو بیا ټول دوکانداران په غوسه شول هړتال یې وکړو دوکانونه یې بند کړل ویې چې مونږ خبروئ که نه لته یې راله سامان له څه له ورکول نو بیا هلته افغانیانو نه مې تپوس وکړو چې دا څه چل دی چې په پاکستان سیلاب راغی خیره لاړو ښه چې افغانیانو ته نقصان موقع میلاویږي نو دې ملک پاکستان ته نقصان ورکوي دا څومره ګندګي چې جوړه ده د افغانیانو جوړه کړې ده چېرته چې غلې کېږي ډاکې کېږي افغانیان یې کوي ما په خپله سوشل میډیا اکاونټ باندې په دې تبصرن کړې ده نو چې څومره نقصان دې ملک ته پاکستان ته میلاو شوی دی د افغانیانو میلاو شوی دی افغانیانو نه میلاو شوی دی هسې خو نه وایي خلک چې دا نمک ته حرام دي نو په کار دی چې حیا او شرم پکې وي نو د دوی په خپل وطن کې امن دی نن سبا په کار دی چې لاړ ځکه چې مونږ زمونږ روزګارونو باندې قبضه کړې ده دا داسې راغلي وو چې خلکو به په خیرات کې چې اول یې ورکول یو څه بل څه به یې ورکول نو بیا دومره پاخه شول چې ځان له یې روزګارونه شروع کړل نو په کار دی چې اوس د وخت ضرورت دی چې په خپله مرضی باندې لاړ دویمه خبره دا ده چې مونږ له نه دي پکار چې خپل ماشومان مونږ د ډال په ډول استعمال کو خو د پولیو کترې ولا نه ورکوو خو بل طرف لکه مونږ وګورو د خلکو په زړه کې دا شک دی چې دا پولیو پسې خلکو د حکومت نه خطې د پیسې پې لګوي او بل طرف ته زمونږ کارونه نه کېږي نو په دې وجه خلک دې ته سازش وایي نو په کار دی چې حکومت څنګه د پولیو لا توجه ورکوي او ماشومانو لا په وخت پولیو کترې ورکوي نو داسې د نور کارونو لا هم توجه وکړي ځکه چې دا پیسې خو د کوم وطن دي د عوامو ټیکس دی نو دا یو څو خبرې زما په زړه کې صحیح ډېره زیاته مننه پریزي صاحب ډېره مننه ګران اردوونکو 65 15 093 تاسو بالکل راتلی شئ په دغه باندې کال کولی شئ هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب څوک کوم ځای نه نیازلي خبرې کوم نشته نه هرکلی درته نیازلي صاحب علم خان صاحب تاسو په توفان صاحب ته وختي خو تاسو راځئ ملګرو پروګرام مې ټولو کابل دی ورته پروګرام کې هرکلی ډېره مهرباني جی مننه تاسو خو جي د افغانانو د خبره شروع د سر نه پروګرام اورېده ښه جي ښه
نو زه ته لیدو خبره کوم، زه په دې داخل درویش مل کې وم. او د ورونو هغه د دې ځای د علاقې یو سړي و، نو هغه یو افغاني و، هغه له په اجاره ورکړه. ها چې په اجاره ورکړه نو هغه دلته کې راغی. نو هغه داسې کار وکړه چې کار یې چلو مونږ هم ورسره په خو یې ښه نو که بار هغه بوټ ولګو، داسې بوټ ولګو چې د دې ځای او هغه څوکیدار ته وي چې د دې ځای عوام یا د پاکستان کوم کس راځي هغې له به سره پیسې ورنه ورکول. او ټولې شیرې به د افغانستان نه تلي. او ما ته وګوره الان کې د میل د میل د پاکستان او د میل ته کوټې ملاویږي سرکار، او دا کوټې د حکومت یو ورځې عوامو لپاره یې ورکوي. د افغانستان د پناه کې یو من به 3-4 تیلې 49 کیلو چې کوم دی دا په شواروس کې لېږلي. ښه جي. او یقین وکړه چې د هغې داسې یو وه چې دا تاسو غواړئ چې زمونږ غرونه دي، دا خو دې 40 کال تېر کړه، او که دې 100 کاله نور هم تېر کړي، مونږ ورته ووایو والله که دې مونږ سره ونه ووایي. او په هغه ځای کې که د رجسټرې لرو زمونږ د پاکستانیانو نه ورکول، بلکل بس کوم ورځ چې به ایسته دا بیا ټول افغان ته لېږل. داسې کار دی چې دا خو زه مه که نه که زما لږ په لاس کې زور او پاور یقین وکړه چې دوی دا له ما د وخت او ټایم نه ورکړي. ځکه یې دا 50 کال یې مونږ سره تېر کړه، دې زمونږ څخه ښېګړه نیکي ومنه ده. صحیح او که دې ګرم شي نو ما ته وګوره زمونږ ښېګړه نیکي نه مني. که زمونږ متلونه وګورو دوی سره مخامخ ته به تا زمونږ دی تاسو متلونه وایي والله که دې تار ووایي. بل څه به وایي پول یو خبر تاسو وکړه. نو الله ګواه دی چې یقین وکړه مونږ کله بل تا زنانه رالې نو ما دې کور ورته ویلي مې داسې کوي چې دوی کېنوي دې باندې پیاله چسکه نه ځکه دا زمونږ کور ته راځي او دا چې کوم دی زمونږ ورو لپاره دغه دی. او په ایمان کانسټیبل له مې چې کوم دی نو چا وویسته. صحیح بالکل په دې باندې چې سکل دي. نو زه خو یم چې لکه د دې خلکو مونږ قدر وکړو، د دې مونږ مرسته وکړو، د دې مرګچیا مونږ وکړو. دا خو زمونږ د وړو دپاره زمونږ په وخت کې مطلب ده چې یقینا که شري و دا ذاتي بیمارۍ چې د دنیا واړه به مړه کېدل. صحیح. هغه ټولې بیمارۍ یقین وکړه چې دې پولیو سره ختمې شوې. صحیح صحیح صحیح. نو زه د نورو عوامو ته هم دا میسج ورکوم او ډېرونو ته دا میسج ورکوم چې د خپلو بچو دښمنان مه جوړېږئ او داسې کوي چې په دې کې کو پښتو مه کوئ او خپلو بچو ته دا پولیو ورکړئ. ډېره زیاته مننه چې خوشحاله اوسئ نیاز علي صاحب، ډېره زیاته مننه. ګران اردونکو یو خو دا خبره چې نیاز علي صاحب وکړله بالکل چې دغه درځي خو ټیم ورسره چونکې په هغوی هم تادي وي، نو دغه پولیس والا هم خیال ساتئ، دغه کمې خویان دی چې درځي د دوی په عزت تاسو هم کوئ او بالکل پې چې کوم دی نو چې ډوډۍ خوړی شي. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. بالکل خیر دی رسول خان جی صاحب. او جی او توپان صاحب دی جی. وعلیکم السلام. ډېرې خبرې که موږ وکړو که نه او تېرې شوي غلطۍ موږ هغه نه یادوو که نه پوه شوې. صحیح. چې ضیاءالحق داسې ګڼلي لکه بچي که نه او په خدای تېر وکړه چې بازار کې به سړی ویستم ویسته به خلاصه پیسو مرګونه دوی شروع کړو که نه او دا یې وستل کېنول هغه خپل ډالرې چې کم راتلې نو دوی له دې هم ورکولې وې طالبانو له پوه شوې که نه صحیح. او دغه له دې هم ورکوي پوت له دې هم ورکولې نو موږ اوس دا شرپا دوره زه تا ته دا خبره کوم چې ما دې ټولو کې زه ډېر معلومات ما حاصل کړه که نه پوه شوې. ته زما بچی په 2000 روپۍ باندې دغه ته سړي مرګ ته که نه پوه شوې او د دې په سر څومره ډالرې راځي پوه شوې. اسی رسول خان حاجي صاحب، رسول خان حاجي صاحب دا خو یو بل عالمي شو د انټرنیشنل کچه باندې دغه کېږي که نه. خو زه تا ته خو زه نه زما خبره دا ده او په دې ته تا نه جواب هم غواړم چې ستا سړک خراب دی یا ته په پولیس کې ګیرې نو ته به وایې زه بچو له پولیو نه ورکوم ما پرېږده ناجیزه دې کړې ده ما پرېږده
نو زه پول یې نه ورکوم خو تا پرېږدي نو بیا پول یې ورکوم نو کله ورته ښه وی کله ورته بد وی نو لکه دې ته په کوم نظر ګوري داسې خلک دي دا چې خلک دا د بچو دشمنان دي زه دا نه یم چې زه حمایت کوم که نه خو زه دا بچي کوم دا ټولې ټیم ګرځي که نه پولیس هم دی تبلیغ خلک هم دی خلک هم دی زنانه هم دي زموږ خویندې که نه او مهرباني دي چې خدای ته دې وګوري چې دا کومه روپۍ دي سودي چې د واړه کس خوري که نه پېښ وي نو دا د دې له بچو نه هم ښه دغه تربیت تنخواګانې ډېر زیاتې ورکوي ولې چې دا خو کیمري موږ دغه خبره کوو که نه صحیح دا نه وي چې موږ دا ما اوسه پورې تا زما بچي دا د څلوېښتو کال ته ورسې ما هم له دغه ورکړي دي صحیح که نه او چې راشي زه عزت هم کوم شی شربت وړي دا هم کوم پېښ وي صحیح خو زما په دې خپلو بچو دا ګرځي چې دا ټیمونه که نه سکیورټي او ټیپ او مشي نو بیا غله تپوس ډېر نه وي که نه نو زه دغه دغه کوم صحیح ښه بل رسول خان حاجي صاحب دا منرل اینډ ماین دا کوم بیل چې پاس شوی دی د په کوم نظر ګورې مختلف سیاست پې روان دی یا پاس کېږي دا ماینز او تاسو کرومایټ کاڼي دا کوم چې دي که نه زه خو دا وایم که نه چې ټیک د حکومت بادشاه دی که نه خو چې دې خلکو کوم چا علاقه کې چې که نه چې هغې ته چې خپله برخه پوره ووایي که نه او نور دې مرکز ته وړي که دغه صوبې ته ورکړي خو چې د دې خلکو هم دغه وشي لکه زموږ دې غونو کې کور په سر د 15,000 روپۍ 16,000 ورکولې دا کاڼي ټیکۍ به خلکو کولې که نه نو زه وایم چې حکومت هم دا وکړي چې موږ له هسپتالونه سکولونه او دغه سړکونه پېښ وي غوره چې د سهولت بیا جوړ کړي نو موږ به هغه حکومت ته بیا ښه ووایي او دغه به پېښ ډېره صحیح شوي ډېره زیاته مننه رسول خان صاحب ډېره مهرباني ګران اردوونکو حکومت بلکې آرمي چیف صاحب چې کوم دی دا منرل اینډ ماین چې کومه بیل دی نو په دغې باندې خبره کېږي او یقینا چې دغه بیل چېرې 60% چې کوم دی 60% دا د صوبې ته پیدا ده 60% 40% چې کوم دی د چا دي نو هغه ته پیدا ده 30% وفاق ته ده اوس په دې باندې مختلف څوک چې کوم دی نو اصل حقایق نه وي خبر خو به زه خپلې خبرې دی هغه کوي نو توپان صاحب تاسو ورته په کوم نظر ګورئ دې ته لب خان به په دې مخکې په پروګرام کې مونږ خبره کړې وه د بده مرغه د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت زموږ د خیبر پښتونخوا حکومت په منځ کې سیاسي اختلاف دی د هغې په بنیاد باندې که یو شی د دې صوبې په مفاد کې وي خو دا صوبایي حکومت یا دغه سیاسي جماعت چې کوم دی او ته په ښه نظر نه ګوري بل اوریجنل بل چې کوم دی اوسه پورې لا د قوم مخې ته هم نه راغلی بلکې داسې خبره کېږي چې عمران خان ته یو بل ښیي بار بل دی دا په وجه په دغه وجه په تحریک انصاف چې لکه په دې صوبه کې حکومت دی هغوی هم د دې بل مخالفت کوي په دغې بنیاد کوي چې بلونه دوري عمران خان ته یو بل ښیي چې هغه د صوبې د عوامو په مفاد کړي خو دې خوا بار چې وزیر اعلی کوم مطلب دار دغه کوي حالان کې دې نه به پی ټي آی خبري د دې نه به نورې ادارې خبري عمران خان ته یو خو ټیک عمران خان او وزیر اعلی دې وخت په یو پیج دی د الچاته چې کوم دی که نه دا پکې دغه دی خو د ایجنډا پکې څه ده بیل پاس کې خو زمارې خایي پکې هغې دپاره ودرېږه لب خان به خیر ګوره د عوامي مفاد خو د فرد واحد او ریلیف دپاره استعمالول نه وي دغه خبره موږ مخکې پروګرام کې بیل به نه متنازع کوي بیل د صوبې د ما چې تا ورته وي 60% او 40% او 30% ته ورته په کوم نظر ګورې زه ورته په ښه نظر ګورم 15,000 کاله وشو دې غرونو ته موږ ګورو زه ورته په ښه نظر ګورم خو دا د صوبایي حکومت ذمهداري ده چې اصل بل کم دی نو هغه قوم ته مخامخ کړي دوی پکې خپل سیاست کوي لکه عمران خان ته چې کم بل ښیي نو هغه قوم ته ولې نه ښیي د خپلې پارټۍ ممبرانو ته ولې نه ښیي د صوبې اسمبلۍ ممبرانو ته ولې نه ښیي چې خپل لیډر ته ښیي نو مطلب دا قوم ته یې مه ښیي کنه بلکې د خپلې پارټۍ ممبرانو ته هم نه ښیي بنیادي وجه دغه را چې لکه
صوبایي حکومت هم دوغلا پن استعمالی کنه حالان کې شی چې تا نور ګوره پیپلز پارټي هم که مرکزي پارټي ده خو د دې صوبې سیاست هم کوي مسلم لیگ نون که مرکزي پارټي ده خو د دې صوبې سیاست هم کوي د فیصل کریم کونډي موقف په دې یو شان دی چې گورنر دی د ډي آی خان سره تعلق دی هغه خبره امیر مقام چې شانګلې سره تعلق دی د دې صوبې صدر هم د دې وخت کې وفاقي وزیر هم دی چې 1% پکې د دې صوبې مفاداتو ته نقصان نشته نو چې نشته پکې بیا خو پاسکول پکار دی خطوبان صاحب بله خبره کوله اوس مې یو خبر راغی د پېښور بار چې کوم دی نو های کورټ دی یا دغه هغې الیکشن دی که نه نو این پی او پی ټي آی پکې اتحاد وکړو پرون به تا کتلي وي چې مولانا پل رحمان صاحب او حافظ نجیب الرحمن چې کوم دی نو په پریس کانفرنس کې په یو دغه باندې ناست وو بل دې ملک چې کوم دی نو احتجاجي او لانګمار چې کوم دی د مذهبي ډلو لپاره خو هغه ټیل پي ده خو هغه دا نورې دي دا دي دوی چې کوم دی نو احتجاج کوي او په احتجاج کې چې کوم دی د دوی دغه غوښتنې دي یا بایکاټ چې کوم دی که نه د څیزونو نه بایکاټ کوي یا په کراچۍ کې چې کوم دی نو په کیپسي باندې ورغلل یا په پنډۍ کې کیپسي باندې ورغلل په ډېرو کې داسې ولګېده چې نور خلکو کاروبار دی هغه خپل کاروبار له وده ورکولو لپاره یو سازش لاندې په دې باندې بندیز لګوي او دې لپاره لانګ مارچ یا سړکونه بندول دا ډیره ضروری خبره ده چې موږ په دې باندې بند کړو او مذهبي ګوندونو والا آیا هغه شانتي عمل درآمد کوي چې کوم د اسرائیلو څیزونه په دې ملک کې خرڅېږي نور هم ډېر څه دي نو څه وایې په دې باندې حلب خان وایي تر کومه پورې چې د روډز د بندش خبره نو دې وخت کې که ته لږ د یو وفادار شهري په حیثیت سوچو کې نو ملک ډېر د ترقۍ طرف ته روان معاشي لحاظ سره مطلب دا په دغه وجه قوم ته ریلیف هم میلاویږي که ستا ته به علم وي یا که بدني چې د هفتنې مرې کې غوړي مړي یا اوړه دي وړي دي که نه ډېر اثر وغورځېده غوړو کم پیکټ د کیلو چې به په 450 په 460 410 او 408 له راغی دغسې د وړو تیلی کې هم تقریبا د 100 نه واله 200 روپو د وړه تیلی کې په 1500 په 1550 چې کومه ونه هغه 1300 او 1400 ته راله که نه ډېر زیات دغه غورځي ښه دغسې مطلب دا دی تا ته د بجلۍ په یونټ کې 7 روپۍ 41 پیسې او هغې پریکټیکل پته ولګېده مطلب دا دی د دې میاشتې بیلونو چې اوس راشي نو که د حکومت دغه کول دروغ وایي نو بیا به ځان له مطلب دا دی ځان ته به قام پاري چې اعلان یې برای نام کړی دی حالان کې ما چې په نټ خپل بل کتلی دی نو صحیح دی اثر شته د دغه 7 روپو 41 پیسو او داسې ورو چې جون جولای د بجټ نه مخکې یا په بجټ کې مطلب دا دی چې 7 روپۍ یونټ نور هم دغه شي نو دا ریلیف تا ته ولې میلاویږي دا ته هم تا په دې وجه میلاویږي چې ملک معاشي لحاظ سره په ترقۍ روان تا خپل بل کې څنګه به دغه وکتل فرق څنګه داسې یاره د 65 یونټو مخکې بل به راتله 1100 نه بره دا د 925 دی صحیح زه په نټ ګورم حالان کې لا راغلی نه په 22 زمونږ 100 بیچ دی په 22 بیلونه راځي خو ما 2-3 ورځې مخکې مطلب دا دی نه نټ ته راځي خو چې کله ستا روډ ملک کې بیا مطلب دا دی جلسې جلوسونه فسادونه او روډونه بندېدله نو دا ستا په معاشي صورتحالو باندې ډېر غلط اثر غورځوي که هر سیاسي جماعت کوي که هغه مذهبي جماعت کوي که هغه مطلب دا دی قوم پرست جماعت کوي خو چې هغې کې د ملک معاشي حالات خرابېږي نو نرې پکار حکومت سره مذاکرات هم پکار دي که نه ګوره لکه زه تا ته خبره کوم د اسرائیلو د پراډکټ نه د بایکاټ خبره ده نو بایکاټ ګوره یوازې پیپسي یا شیزان یا څه چپس وغیره دا نه دي نن سبا اکثریت ته الکترانیک څیزونه چې کوم دي ستا د پاکستاني قوم اکثریت خلکو په لاس کې پاکستاني موبایل کې بار ملکي موبایل همدا دغه یهودي لابي ته پیدا وي کني داسې لپټاپ داسې کیمرا داسې نور الکترانیک څیزونه ستا په کور کې مطلب دا دی چې داسې ډېر الکترانیک څیزونه چې هغه به د بار ملک جوړي نو دغه پیدا چاته دې لپاره یونټي پکار ده دا مذهبي شورا زما ملک ته بیت المقدس ته مسجد اقصی دا مذهبي شورا په دې مطلب دا دی د پاکستان ټول سیاسي جماعتونو له یو کېدل پکار دي او ریاست سره په ملک چې د کوم سیاسي ګوند ګورنمنټي ریاستي ادارو سره
دې سره یو کېدل پکار دی چې بار ملکونو ته ستا موقف چې کوم دی چې هغه دا نه پکې چې دا د یو مذهبي جماعت موقف دی، دا د یو قوم پرست جماعت موقف دی، نه دا د پاکستاني قوم موقف دی، دا د پاکستان د ریاست موقف دی. خو دلته پارسي باندې مطلب دا دی چې ځان له سیاست کیږي، حالان کې لار بندېدل، هړتالونه د مسلې حل نه او نه پته د اسرائیل کته په خپل ملک اسرائیل کو کې روډ دی بند کړي، اسرائیل له تاسو نقصان ورکړ، ما ته وایې څه نقصان دی ورکړ. حکم چې تر توڑ پوڑ یا مطلب دار جبر سره دکان بندول یا پروډکټ بندول، نو یو خو اسلام د جبر اجازت نه ورکوي. بل په دې کې د بعضې غټې رستورانټ ني بعضې غټې کمپنۍ دغه خلکو سازشي څه خلک راواچي په جلسه جلوس کې، او هغه مطلب دا دی چې په هغه دکان ورشي، په هغې کې پی ورشي او هغه پروډکټ چې کوم وي نو هغې ته نقصان ورسي. حالان کې د هغه مذهبي جماعت په دا خواهش ني چې زه یې توڑ پوڑ وکړم، زه یې قانون په لاس کې والم. خو څه شرپسند عناصر چې هغوی لالچ ورته میلو شوي او هغې د چا کارخانهدار، د چا رستورانټ والا، د چا هوټل والا، مطلب دا دی د هغوی په ایما دا حرکتونه کوي. خو مذهبي جماعت تی نی خبر، نه د مذهبي جماعت دا پالیسی وي چې زه د چا په دکان ورشم، زه د چا په کیپی ورشم. نو ډېر پروګرامونه چې الف خان وي نو دا د یو سازش لاندې هم کېږي د هغه مذهبي جماعت بدنامولو دپاره. په کومه صوبه کې چې لکه اوس ته کراچۍ یادی نو سند ګورنمنټ سره تعلق ساتي، د سند ګورنمنټ د بدنامولو دپاره، د هغه مذهبي جماعت د بدنامولو دپاره یو سازش هم کېدی شي. نو بعضې څیزونه داسې دي چې کله مذهبي شو راشي نو په هغې باندې ریاست له او د پاکستان ټولو سیاسي جماعتونو له یو کېدل پکار چې موقف یو ستا اسرائیلو ته، امریکې ته، برطانیې ته د پاکستان د ریاست موقف دی، د یو سیاسي جماعت موقف ورته نه دی چې د ریاست موقف ورته دی. ګوره توپان صاحب لکه دې وخت کې چې څه روان دي یو بل یو ویډیو دغه شی و هغې کې مسجد اقصی چې کومه ده هغه والوځئ، یو ویډیو مخکې نه چې یاره دی به دا خال وي، او ټرمپ هم دا خبره کړې وه چې دا کار موږ له چې کوم دی نو دغه یاهو دی خو څه دی کوم چې د اسرائیلو صدر دی که نه، او هغه وي دا کار چې کوم دی نو موږ له وکړو او ډېر دغه وکړو. او ما همیشه په دې خبرې کړي چې نن به هغه خلک څه سوچ کوي چې ټرمپ دپاره کمپین کوو، ټرمپ له ووټونه ورکول چې نن هغه لګیا دی د تنکي ماشومان، ښځې، زنانه، صحافیان په لکو خلکه چې کم دی نو بې کوره شو، په لکو مړه شو، په لکو زخمیان شو. دا څه 600 دن چې کم دی نو دا جنګ وچلېده. خو هغې خلکو سره د خپل ځان غم و، د خپل لیډر غم ورسره، د رخایي غم ورسره، د دې غم ورسره نو چې یاره دا ټرمپ به راځي او د دې ټرمپ به څه وي او هغه نن هغه لګیا دی قبضه کوي. بل چې تاسو کومه خبر وکړه ډېر خلک کاروباري خلک دي هغه به سازش کوي، خو بعضې خلک دا منافقت چې کم دی که نه چې هغه د هغوی چابي چې کومه ده اکثر چې کوم دی د نورو خلکو په لاس کې وي او هغوی راځي او دلته کې چې کوم دی نو مذهب استعمال کوي یا داسې چې کوم دی نو د هغوی په لار باندې روان وي. مختلف چې کوم دی نو ساده شانتې سوالونه هغه په ذهن کې راځي چې هر دغه چې کوم دی نو غواړي څه دوی کوي څه د دوی د مرضی خلاف چې کوم دی ګستاهي وي نو هغه فتوې بیا لګوي. داسې مونږ کتلي دي او هغه چې کوم دی بیا راځي او په مختلفو دغه باندې الزامات لګوي او سوځي هم په پاکستان کې خو په مذهبي دغه باندې څونه دغه وشو که نه. نو لکه تاسو څنګه اسلام دا مونږ چې په جبر باندې په زور باندې خلکو دغه دکاندار څوک دی او په دغه دکان کې څوک دی، خو زما ورور به مسلمان دی که نه او زه ورځم څه د بل ځای نه خو نه راغلی. نو په طریقه باندې د ایمان تقاضا ده او د هغه ایمان چې کول دي هغه دومره قایله کول دي چې یاره هغه راشي هغه کې مسلماني جذبه راشي په خپله باندې نو ته راشي روډونه بند کړي. نو ستا خبره چې مل د سمي طرف ته روان دی او ته بیا یو انتشار پیدا کړي. نو ما خو راته وویل افغان وایي چې مطلب دا دی چې بعضې څیزونه داسې دي چې د هغې لپاره به ته سوچ کوې چې دې لپاره څه لایحه عمل تیار کړم چې هغه زما د ملک هم په مفاد کې او بل جدوجهد زه څه لپاره کوم چې هغې خلکو ته هم پیدوي. که ما خو راته وویل چې دې وخت کې ته د اسرائیلو خلاف په پاکستان کې احتجاج کې د اسرائیلو ته څه کولی شي، په هغې احتجاج هغوی ته څه نقصان رسي. لکه لږ دا لیډرشپ ته لږ موږ په دې هم کلیر کړي که نه، په دې هم دې کلیر کړي. خو زه توپان صاحب ستا مخې ته دا منمه ما بله یو دغه کتنه یو پیپسي کې وي تقریبا 4 ارب روپۍ
نقصان چې کم دی په دې میاشت کې روان وشو دی، کنه. نقصان روان دی. خو زه نو تاسو د دې لپاره ها. ښه طریقې هم کېدي شي ښه ده. کنه. زه د تا دې ته دا لپاره وایم. روډ بندش حل نه دی. زه تا ته چې کم خلک روډ بندوي، چې کم خلک روډ بندوي د جولس مشري کوي او هغه نن دغه کوي، نو آیا هغه د مغربي طاقتونو جوړ شوي د اے سی والا په ګاډو کې سفر نه کوي، دا سفر بندول شي. دا ګوره ما چې درته کوم الکتریک بل فیوزونه یاد درته کړم. ما وای د امریکای او د مغربي ساخته موبایل فون چې کوم دی هغه استعمالي نه، تاسو خبرو بالکل کړه استعمالوي. ها. ګاډي استعمالوي. خپل جذباتي تقریرونه چې کوم دی په سوشل میډیا باندې اپلوډ کوي، په هغې باندې ډالر نه ګټي. هر چاله د یوټیوب او د فیسبوک نه دغه بالکل راځي. یوټیوب ها، باندې سوشل ډالر میډیا ګټي. اپ چې کوم دی یعنی ایکس، فیسبوک، دا هم انسټاګرام، باید ټیک دغه ټاک، وي. یوټیوب وغیرہ د دې نه بایکاټ دوی کولی شي. دا ټول دا بار یهودي ملک پروډکټس دغه نه دي. دي. ګوره ستا واتس اپ او ستا ها. یوټیوب او ستا ایکس او ستا ټیک ټاک دا ټول علمي دغه دي. یا کې اف سی په کار کول ولا رزق چې کم ګټي کنه، نو به دغه ورکران چې کم دي دا يهوديانو سازش دي. نو خو د يهوديانو د ایپس د ډالر د ګټلو دغه اسلامي او د امت دغه ته نقصان نه ور کوي. نو بیا خو د غریبو د ګونګا د کونو دا هغه انسان چې کم دی نو هغه په کې اف سی کې په یو لوکل برانچ کې چې کم دی نو هغه کار کوي، هغه کور لپاره رزق ګټي. نو دغه اسلام کې دغه حرام دی، اسلام دشمنی دغه لکه علب خان وای د دې لپاره ما راته څه وي چې ښه طریقې ومي کنه. لکه ما یو دا منافقت دی، لکه زه دا وایم کنه چې دا ما یو خبر کته د های کورټ بار هغوی لکه د عدالتونو په دغه کې پاره کمپلیکس دي، جوډیشل کمپلیکس یا های کورټ، په دې کې باقاعده کینټین وي. نو های کورټ بار چې کومونو په هغه کینټین باندې بیان ولګو چې ته بالکل دا پروډکټ نه استعمالې. دا یو ښه طریقه وه. نه احتجاج و، نو روډ بندېدلو او یو فیصله وکړه چې دا کم مطلب داري چې دا پروډکټ دي چې د هغې پیدا اسرائیلو ته را دا په دې کینټین کې نه استعمالېږي. داسې مختلف مطلب داري ستا په چارسده کې یو تاجر تنظیم مطلب دار اعلان وکړو چې ټول دکاندارانو ته موږ فیل کوو چې دا پروډکټ نه استعمالوي. نو ما چې تا ته وایي چې د دې لپاره ښه دې لپاره ته تاجر تنظیمونو سره دا سیاسي ډلې یادو دوی سره مذاکرات هم کولی شي. دوی ته مطلب دا حضور زبردستی نه بیا په ځان کې راولي بیا بدل مانه ته چې احتجاج روډ بندېدل دی وخت کې ستا په ملک ماشي دغه باندې ډېر غلط اثر غورځي، ستا په تجارتي لین دین ډېر غلط اثر غورځي. نو زور جبر پیدا نه درکوي تا ته. لکه زه به تا ته ووایم تا اسلام آباد بند کړه 3 ورځې، ما ته به د هغې نقصان ښیي چې اسرائیلو ته یې څه نقصان ورسوي. الټه ستا د ملک معاشي صورتحالو ته پې نقصان راشي. ساته به ستا سټاک ایکسچینج په ښکته دي په دې 3 ورځې کې. نو پیدا تا چاله ورکړه. نو فرض که خدا مذهبي ګوند والا داسې کوي، هر څوک چې دا کوي دا هر څوک کوي. ما غوړه دې د مخ په مذهبي ګوند والا ډېر ذمہواري راځي کنه، که مذهبي جماعت ته که قوم پرست جماعت ته چې دا د ملک معیشت ته نقصان ورکوي دا ښه نه کوي. د دې لپاره نورې طریقې یو کال زخلو چې سوي کالر. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درې وانه مرګو ته سلام کو نوشروان عمر دی. مهرباني نوشروان سلام. خوشاله کا تاسو خو په لکه ماشاءالله الله ممکن کې برکت واچو. درې وانه په ډېر خپل خبره ترې وکړه په مل باندې او زه به دا وایم وي زور په نرمۍ کې د سختۍ نه او پستي وبو په غر کې لارو باسي کنه. نو کوم کارونه چې په مذاکراتو کېږي په نرمۍ سره کېږي په غونډه باندې کېږي نو هغه په احتجاجونو او په دې ډرنومانو په دې خصوص په څو رانه نه کېږي. خبره دا ده چې مونږ لکه مطلب دا دی مهاجر زمونږ رونه دي مشران کې کشران کرسنګ یا نو 50 کال ملک مطلب دا ځان سره وساتل دغه شو بس خپل ملک امن او امان راغلی او هم مزیدار لکه مطلب دا په خپل خوشینځي او مونږ ټولې په خې عزت باندې رسټو چې لا شي هغه صوبایي حکومت کې کو نو صوبه کې نه دي ته کولې تاره چې یاره مطلب دا دی دې ته پکې پیدا څه دا چې لکه مطلب دا سم خبره وصاف وو چې او دې پکې تار واچي نو په دې خو سیاست نه لري پکاره په داسې شی باندې سیاست پکاره دي داسې لکه مطلب دا پکاره دي چې هغه د عوامو په نظر کې راشي چې هغه چې تاسو پتا جوړ شي یونیورسيټي جوړ شي نور داسې عوامي کارو شي لکه پاکستان لکه مطلب دا ترتیب شي هغه پکاره دی په دې کې غوتار مار ټول نه پکاره دي. صحیح بالکل نوشروان صاحب ډیره مننه. عزتمن شه مهرباني. ډیره مهرباني جی. هلو السلام علیکم. هلو ګران اردوونکو 6515 مې لږه شیبه پاتې ده ستاسو کال ځم چې کوم دی په دغه پروګرام کې اخلو چې تاسو څه نظر ساتئ چونکې موږ 2 غنټې خبرې وکړې وو. هلو السلام علیکم. هلو हाजी 6515 में دوبان صاحب څنګه چې خبرو کړې چې کوم خبره په نرمه کېږي
دا جلو ګیرو ورتګ سوځیلو دا خبرې مونږ ورو خدای کالر اخلم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب څوک کوم ځای نه؟ بشیر الله خبر جی جی دا دوست ټول یو مخالفت کوي چې اخر خلکو باندې شوي دي او بل دا چې دا سکیورټي ادارې چې دي دا خو زموږ دپاره دي په دې باندې دا خلک زور اعلانات کوي چې قانون راپاسې د دې خلاف سخت راځي عمل وکړي بل څوک د دې خلاف بیا خبرې ونه صحیح ډېره زیاته مننه جي سخته دوه خبرې مې مهرباني سلام ډېره مننه. هلو السلام علیکم. هلو نو توبان صاحب تاسو به څه وایې په دې باندې؟ نو علب خان به د غرور هم دغه خبره وکړه کومه چې ما وکړه چې کوم چې ما وې دې لپاره نورې لارې هم شته نو دغه نورې لارې هم دغه مذاکراتو ټیبل ټاکس خبرې دي که نه نو په دغه کې چې قوم ته کومه پیدا نو دا په احتجاج کې نه زه تاله لنډ یو مثال در کوم. یو وخت کې 126 دن مطلب دا دی چې احتجاج وشو هغې زما د ملک په ترقۍ کې څومره غلط کردار ادا کړو هغې زما د ملک معاشي دغه ته څومره نقصانونه ورته خو هغه کوم مطالبې لپاره چې هغه مطالبه په هغې 126 دن در نه حل شوه حل نه شوه خو که دغه مطلب دا د سیاسي جماعتونو باندې مشتمل یو جرګه جوړوي او هغوی د ادارو سره مطلب دا ګورنمنټ سره مذاکرات شوي وي نو بیا به حل راوتی خو هغه وخت کې بعضې خلکو نه غوسته حالانکې د دې دغه لپاره پکې کوششونه شوي خو چا چې در نه کوله چا چې احتجاج و هغوی نو تیار خو هغه در نه بیا ختمه شوه خو پیدا یې رانله مخې ته الټه نقصان یې راغی دغسې ما راته ووایي چې د دې څیزونو پیدا شته نه لکه اوس جنگ په فلسطین کې دی احتجاج زه په پاکستان کې کوم نو زه په مذاکراتو خپل ګورنمنټ ولې نه مجبوروم چې مطلب دا یو سیاسي جرګه جوړه شي چې په هغې کې دا سیاسي جماعت نمایندګي وي که هغه مذهبي وي که قوم چې ما پارس سیاست نه کړی نو خو د هغې نقصان دی که نه که زه سیاست کوم نو ګوره د هغې نقصان دی لبخان به د هغې پیدا نشته چې دا ګوره دا ملک په خپلو خپو ودرېږي نو ته پکې سیاست په کلو مټو کې چې دا ملک مطلب داري زه د روزګار دپاره او زه مطلب داري د خوراک دپاره او زه د تعلیم دپاره او د صحت دپاره در په در یم زه ستا په سیاست څه کوم زه ستا په پارټۍ څه کوم نو د دې څیزونو دپاره د سیاسي جماعتونو له د مذهبي جماعتونو له یو کېدل پکار دي که هغه د مذهبي ایشو راشي که هغه د ملک د مفاداتو ایشو راشي که هغه د ریاست ایشو وي چې هغې دپاره سوچ اجتماعي وي انفرادي نه د ملک ترقۍ ته ګوري د قام ترقۍ ته ګوري لکه څنګه چې د دې بل خبره کېږي نو د صوبې د ترقۍ ته ګوري نه چې مطلب دا دی ته ما ته سیاسي ایشو جوړی په مقصد مې نه پوهې مې په ګټه او په تاوان نه پوهې خو ایشو د بی نقصان دی او قیامت دی او تندر هلکه لږ خو مې پې پوهې که که نه چې دي څه نو پوهې مې پې نه نو زه ریکویسټ کوم د ټولو سیاسي جماعتونو ته چې د خدای لپاره د دې ملک او قوم په مفاد کې بعضې ایشو داسې دي چې په هغې خپل موقف یو کې چې کوم د ریاست موقف چې ستاسو موقف خو د مذهبي ګوندونو نه ډېره زیاته تمه کېږي ولې چې اسلام هغوی ته ډېر زیات واقفه دي نو هغوی په کار دي خو نن د ریاست مدینې خبره څوک کوي که نن هغې پوټه روان دي خو څوک د انصاف منشور کې اچي نو انصاف خو شته دی نه په دې ریاست مدینې خو نن جمعیت علما اسلام جماعت اسلامي ټیل پي دوی به وایي چې او موږ کوو خو حالاتو ته هغوی ګوري چې دا موږ نشو قایمولی دا په دې حالاتو کې نو نور هغه د دې هر څه نه خبر دي خو دې وخت کې دا مل د ډیپارټ نه ووته مل د ترقۍ طرف ته لاړه نو چې مل د ترقۍ طرف ته لاړه او زه په یو نان ایشو باندې لکه چې هغه خبره په مذاکراتو حل کېږي هغه د پارلمنټ د لارې حل کېږي هغه حکومت په نورو حالاتو کې ته مجبوره کولی شي چې کومه طریقه وله جوړولي که نه نو یا دغه شانتې عوام چې کم دی هغه په داسې دوکانونو باندې ورځي نو دغه دوکان کې خو انګرېز نه دی ناست که نه نه پکې د اسرائیلو کس ناست دی د پښتون پکې ناست علب خان وایي که تا یو شي ته خیال وکړو که نه نو په 8 فروری په دې ملک انتخابات شوي نو دا تقریبا نن 22 اپریل دی څه د پاسه کال ټولو شو که نه خو په دې یو کال کې چې ملک مطلب داري پارلمي سطح لکه نن سبا ډېر ملکونه په تا اعتماد کوي معاهدې را سره کوي
بار بار وزیر اعظم ځي دورې کوي، د بار ملکونو وفود راځي دورې کوي. ګوره د بعضې څیزونو نه لکه وي ریاستي ادارې چې کومې دي یا خصوصا اسټابلیشمنټ آر وي چې دارې مداخلت نه کوي، خو ګوره د دوی مداخلت نو دا عالمي اعتماد تا نه شو بحال کولی. دی کې ګورې لکه وزیر اعظم بار بار پارت سپیچ کې د آرمی چیف ته حراج تحسین پیش کوي، اپوزیشن په تنقید کوي د ځان یې بوټ پالیشي او دغه جوړ کړی، حالان کې د هغه پکې حقیقت دی چې ګورې د پاکستان د وفادار شهري په حیثیت کې ګورې هم د دې مخالفت کوي چې اسټابلیشمنټ سیاسي مداخلت نه کوي. خو موږ مخکې یو پروګرام کې ویلو چې ستا د پاکستان تاجران مطلب دار په پولیس اعتماد نه کوي، خو که اوس ګوره په سند کې اجلاس د امن و امان او کور کمانډر پکې ناست نو تاجران ډېر په مینه کینی، خو که آی جي سند پکې ناست او کور کمانډر پکې نی یا پکې ډي جي رینجر نی نو نه کوي اعتماد. نو د آرمی چیف پکې مرکزي کردار دی، په دغه وجه دا ملک نن مطلب دار چې په خپلو خپو ولاړ. ډېره زیاته مننه کوم ګران اورېدونکو دغه پروګرام رابطه موږ سره په دغه پروګرام کې ناست نصرت حسین توپان صاحب. ګرانو کتونکو نن په چارسده کې د 34 صحافیانو یو اجلاس وشو. هغه 34 صحافیانو چې کوم دنو ماته د صدارت پټکي راکړه او ماته مشري راکړه. دغه 34 صحافیان چې کوم دنو دې ته ورکینګ جرنالست چې نوم ورکړی شوی دی چې دوی په پیډ کې کار کوي او سړي رژګنټي په دې دغه کې ویچره د 400 د مفادو د 400 په مسایلو باندې خبره ترو کې په دې کې ډېر سینیر صحافیان دي او غوي په ما باندې اعتماد کول. یقینا زه دا غوي مننه کوم، یعنی زه صدر وټاکلم دی به صحافیانو د حقوقو د لپاره منډه تړلې وخی او بل دا د چې موږ په پارټای تاریخ باندې ډیپټي کمشنر او ډي پی او 400 سره ملاقات کو او هغه به د صحافیانو د مسلونو خبرو دغه شانتي په 13 اپریل باندې به کوم نه ټولې منې او ام پی ای او وزیرانو سره بدلته 400 کې کوم دی غوي سره ملاقات کوي به د حقایقو خبرو چې دغه 400 کې صحافیانو سره روان دي ډیر زیات چې کوم دنو صورت حال هغه ته مخامخ دی. بیا به انفارمیشن ډي جی لزی او دغه شانتي به په پیښور کې چې کوم دنو وزیر اعلی پورې چې کوم دنو د 400 دغه مسله بوډي صحافیانو ته د وخت کې ډېرې زیاتې مسلې دي. نو په دې باندې به خبره ترې کوو. ګران اردوونکو ان شاء الله خو جون دی نیوز راوند پروګرام کې بیا حاضرېږو. دغه شعر ویم چې پرې کړې خده دغه جبه په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخکې کول نشي. عبدالغفار کاکا ستا ډېره زیاته مننه. تنګینه یو مشر چې هغه سلامونه را لېږي د هغوی ډېره زیاته مننه کوم. پروګرام کې داسې خبره شوي چې اته بده لګېدلي برملات معافي غواړم. اجازه اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه. د لوی الله په امان.